हाँ टोल नावल कम ज़े न स्टार्ट वालू कस्टमर खुश है कस्टमर अपडेट बदरता जो उसको कम टिक शो डेली सेल दा चा जोड़ कड़े दे बस डेर हम खकड़ी दी दा बस चेंज कोम ठीक दा और बल तासो आईडीज माईडीज वर्तन दे दे कड़े कस्टमर पेमेंट हाँ कस्टमर पेमेंट का तो है टाइटल को कम पे छोड़े हुए कहना पेमेंट हिस्ट्री जावेद लिख ले ब्रेक इधर एचआर एडमिन तराशा एचआर एडमिन तबरे सरामा टोल नज़ाम कड़ी आओ एम्प्लॉय रहता है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में बेरन द डिस्प्ले दा कता दे नेम एड्रेस फोन नंबर सीएनआईसी जेंडर जॉब डिस्क्रिप्शन इज एक्टिव बेसिक पे इज एक्टिव को मूंग द फ्रंट एंड नवर लीगू कने दी जरूरत निश्ता जेंडर के कॉम्बो बॉक्स वाखला ठीक है सर आ कॉम्बो बॉक्स रजिस्टर दलता में शो कड़ी थी सर जगह से एग्जांपल में और कड़ा है मतलब कना और दा इज एक्टिव में कड़ा है दासी नो लॉक और अनलॉक और अपडेट अलतम कस्टमर की संग अपडेट खस्ते हो बे मैं अलत अपडेट का अपडेट बंद क्लिक कुछ बे बदलता बल फॉर्म बराशी बल फॉर्म अरे के बाद अपडेट को सही था और देरलान भी कार दिलेर बेहतरीन कड़े दे खोलग शांति मजीद वर्के एनहांसमेंट कोम दा पेज रखा ठीक है सर बुरा देखा कारूना को बकीगी को तरीक़ेकार और कॉन्सेप्ट क्लियर पकार दे ज दादी खस्ता कार करे दे खो जवानम च मजीद लग मजेदार शी ठीक ना कलम च जीवाई जोड़े जान सर नीट क्लीन प्रॉपर दा किसी शिस्ता जहन की अगर डेटाबेस वाले कॉन्सेप्ट हो अगर जान ला कॉन्सेप्ट दे अगर एमएस वर्ड वाला दिल तक उस मुंग जीवाई दगा जोड़ो गुरे जीवाई की तासे कड़ी दी खैर दे नो प्रॉब्लम जीवाई की तासे कड़ी दी ता लेबल वर कड़े दे डिस्काउंट परसेंटेज शेयर दा लेबल दे और लान दे ब जस वर को टेक्स्ट बॉक्स दे टिकवा employee दा आई वर की कैपिटल दे दा दिलांजा कड़े दा सम का ठीक दा उस बता नो रोटेबलो के में इस्तेमाल शुई फरन की कंस्ट्रेंट वही दा बलांजा कई बहरहाल दिल तक माउलिकल एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन माउलिकल एम्प्लॉय नेम दैट में प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स जोड़ करो ठीक है सहर ने बल्कि परुना रैसी डेर तंकड़े हम बहरहाल एड्रेस तो बोली दी तो बार बार गोरी फोन नंबर ठीक है CNIC जेंडर
دلته ګوره دا کمبو باکس والا نشان دی دا نشان نه دی لګولی ټیک شو جاب ډسکرپشن ایسی نیسی سر چې نیسی شوی وای ښه نه راته څنګه دا کالم څنګه نیشنل آیډنټي کارډ مې کړی خیر دی لیبل چینج کړه نو پرابلم انیسی کوي سی نیسی فرنٹ کې خالي چینج کړو انیسی ډیټابیس کې به هم دا ای سی ان ای سی به یې دلته کې فرنٹ کې چینج کړه ټیک شو دا دې شو سیو بټن دا ستا یو پینل شو ٹھیک ده سر دا د انسرشن ډیټ ټایم نه سر دا بل کنه دا به کیوري کې ناو ورکو کنه نو ورکو از اکټیو کوم کیوري کې ون ورکو انسرټډ بای یوزر آی डी فی الحال کوم یوزر لاګین شوی دی لاګین والا فلسفي کومه تاسو ته نه ده کړی خو چې یوزر لاګین شي نو دا آی डी به ما سره وي اب هم کوډینګ کې بیهایند د سین ورزي د دې لپاره په فرنٹ اینڈ کې ټیکسټ باکس مې به څه شی نه جوړو سر کلیر شو سر کله سي ډسپلی کوو سر بیا به د انزرشن ډیټ ټایم مور الته شو کوو سر چې څه چل کوو چې کله ډسپلی کوو او چې ډسپلی کوي انسرټډ بای یوزر آی डी م شو کولای شي یعنی چې دا کوم یوزر رجسٹر کړی دی هغه نامه څه ده یوزر سټیبل نه به هغه ډسپلی نیم سر او بیا راوړي چې کله اپډیټ کوو سر بیا به د انزرشن مور واړه یو کوم ډیټ ټایم چې نه دا نه اپډیټ کوو نو سر یو څوک غواړي کنه چې کوم وخت باندې یو څوک داخل کړي هغه بیرته اپډیټ کوي دغه تاریخ بیرته وړوي نو بیا به څنګه کوي سر دغه تاریخ ولا سہولت نه ورکوو ټیک شو کسٹمر بیا وای هغه یوزر بیا لمون چې دا غوښتنه وکړي چې ماته ودا سہولت راکوي انسرشن ډیټ ټایم اتوماتیک دی چې په کم ډیټ ټایم باندې دا حرکت وکړو ټیک ده الته بل ټرانزیکشن ډیټ سر هغه خو بیا چینج کولای ټرانزیکشن ډیټ چینج کولای شو هغه به ورته ډیټ پیکر ورکو چې په خپل مرزي سره چوز کا ما دا ټیک ده خو کچری اگر ټرانزیکشن ډیټ هم وي چې ما ډیټ غلط چوز کو 10 په ځای مې 11 چوز کو ټرانزیکشن مې سیو کو نو بیا به هغه کې اپډیټ فیسیلیټي ورکو یا به نه ورکو هغه به پروجیکټ نیچر ته ګورو ټیک ده سر بیا په دې کې مونږ یو ټیبل جوړو انټریکشن هیستوري فی الحال دې طرف ته نزو خدا اسې یو ویژن در کوم انټریکشن هیستوري انټریکشن هیستوري ټیبل کې سوي یو آی डी وی یوزر آی डी وی او ډسکرپشن وی او د انسرشن ډیټ ټایم ٹھیک ده دا ټیبل هم یوزر ته نخ کاری د جی یو آی نه وي چې کله یو یوزر لاګین شو او یو امپلای یې رجسټر کړو نو دلته کې به مونږ د دغه یوزر والا آی डी راولو ډسکرپشن کې به ولیکو چې this user has registered another employee and employee name is this for date time به ورکو بیا همدغه یوزر څه چلو کړو چې یو کسټمر نه پیمنټ واغستو user has taken 3000 روپے as payment from customer اجمل یعنی دا یوزر لاګین شوی دی د څه قسم له فیډینګ کوي هر یو پیج کې کوي کم ځای نه کوي مونږ دې ټیبل کې یو رو انسرټ کوو دا مونږ د پسې تاریخ ساتو سبا وایي چې یار ما خو نه دی فیډ کړی داسې مونږ سره شوي دي ما خو نه دی کړی دا په خپله هغه ریډیوس شو کوانټیټي کمه شوه نو بیا مونږ هسټري کې وګورو ورته یار په دې ډیټ ټایم باندې تا دا کار کړی دی مونږ لاګین هسټري مینټین ساتو ٹھیک شو لاګین هسټري کې څه وي آی डी وي یوزر نیم یوزر آی डी لاګین ډیټ ټایم دا او لاګ آوټ ډیټ ټایم نو زه دې ټیبل نه ورته ویلی شم چې په دې تاریخ باندې په دې ورځ ته لاګین شوې په دې لاګ آوټ شوې او دا د انټریکشن دی دا کار دې کړی دی لکه دا مونږ سره شوي دي مونږ دا ټیبل نه وي جوړې کړې نو بیا مور پسې جوړې کړې نو بیا د سړي سامان جوړ شو ټیک ده سافټویر ډیولپمنټ کې دا ډېره لانجه ده
چې هر څه غلطي هغه نه وشي دغه کوشش دی چې دا ډیولپرانو په سرور واچوم دا چې سافټویر ټیک نه دی غلط دی دا ډیټابیس چې سبا راځي چې دا ټیک وي ټیک ده دا فون نمبر انټیجر 15 CNIC انټیجر 16 دا کومه کیسه ده وروره دا خو ما تاسو له مکمل فیډبیک درکړی و چې دا څیز غلط دی دا ټیک کوي فون نمبر خو ورچار په کار دی که نه CNIC هم ورچار په کار دی ټیک ده داسې خو به ډېره ګرانه شي دا ما فیډبیک درکړی و که نه مې و درکړی راکړی سر جي ټول شو دا پاتې دي داسې به بل هم وي بیا به ته وایې چې همدا پاتې دی ټول ډیټابیس به وګورئ صحیح به کې که دغه وي تا سره کیوریز خو شته که نه ټول ډیټابیس ډیلیټ کا کیوریز کې چینج وکړه بیا یې جوړ کا خو دې ټولو له بیا کیوریز ورکړه چې 100% سیم سیز ټولو سره وي او اکوریټ وي چې کوم ځای کنفیوژن وي هغه نوٹ کړه چې زه دې ځای کې کنفیوز یم چې دا انټیجر واخلم که ورچار واخلم کلیر دی سبا مانه تپوس وکړي بهرحال اوس ته خپل پیج ته وګوره او زما دې پیج ته وګوره دې کې ډېر فرق دی نو دا جی وای مونږ ځان دپاره جوړوو چې یار دا زما نقشه شوه اوس به دې مطابق کوډینګ کوم بله فایده چې ته کوډینګ دنیا کې وخت تېری نو ټول عمر خو به ته کوډر نه یې که نه چې ته به کوډینګ کوې که ته ټیم لیډ شي یا مینیجر پوسټ ته راشي نو بیا به ته جی وایز جوړوي ډیټابیس به جوړوي دا به ډیولپرانو له ورکړي یاره دا جوړ که شابه مخکې کار وکړه کوډینګ خو به نه کوي بیا به ته کوډینګ پرېږدي بیا به ته صرف چیک اینډ بیلنس ساتي نو دا هغه پوینټ اف ویو سره زه تاسو باندې نیټ کلین کار کوم چې لږ وخت کې زما کوشش دی چې ډېر څیزونه درته وضاحت وکړم پوه شوې یا پوه نه شوې هغه ستا کار دی ټیک شوه دلته کې یو په کار دی آل امپلایز ټیک شو آل امپلایز کې 100% مونږ ټول څیزونه ډیسایډ کړو یار زه به یو سیریل نمبر شو کوم امپلوی نیم ضروری دی نه آئی ډي به پټه وي ایډریس نه ښکاره کوو به هیډن وي سیریل نمبر خو ما ډالر سیریل یو ویریبل اخیستی و که نه هغه آئی ډي خو نه وه که نه هغه آئی ډي پټه وي هغه اپډیټ بټن کې وي هدایت شو درته سر نو که مونږ دلته بیا دا کسټمر مطلب اخکو ډیسایډ کوو نو بیا به مونږ څه پیژنو دا کوم امپلای آی ډي ده بهرحال دا ټول څیزونه داسې پراپر اوس دلته کې ما ته 1 2 3 یوزر ته د آی ډي ضرورت نشته هغه ته سیریل نمبر پکار دی آی ډي ته دلته کې اپډیټ بټن کې آی ډي ورکړی دی که نه بس چې کوم باندې کلیک کوم هغه سړی به اپډیټ کېږي څنګه چې هغه یوزرز کې مونږ کړی و چې کوم باندې مې بلاک ان بلاک کړه نو هماغه دغه شو خو لوپ خو چلیږي که نه ډیټابیس نه خو آی ډي راغواړو دا نه چې نه راغواړو که بټن له هیډن ورکو دلته کې نه شو کوو ټیک ده هغه کسټمر یوزر بیا کنفیوز کېږي په هغه کې سیریل نمبر او آی ډي کې بیا کنفیوز کېږي که ما ته آی ډي شو کې د سیریل نمبر په ځای بیا ته وایي چې امپلای نیمز راته ډیسنډنګ شو کا نو بیا به 10 11 بیا به 10 9 8 داسې الټه به راځي بیا به وایي چې دا الټه دي ټیک ده نو داسې نیټ کلین جی وایز جوړ کوي ټیک شو او بس کوډینګ باندې بسم الله کوي بیا زه ګورم چې رقم ځای کې دغه دی بس هر سړی خپل خپل پیج جوړوي کار تقسیم کوي او کوډ پوش کوي ټیک شوه خو ته مهرباني وکړه ډیټابیس صحیح که ګوره دې سره زما ګوره نن ډېر طبیعت خراب شو ښه یوزرز ته راغلو یوزرز کې اپډیټ یوزر ټیک ده زه صحیح ده ورشه ټیک ده دلته کې مسله دا ده چې یوزر نیم ډاټ بلر ریکارډینګ آن دی ټیک شو چیک جنریک یونیکنس اوس فاروق
اماله میسج راکړي چې provided username already exists already exists. نو د خپل ځان سره میچینګ کوي ټیک ده کنه ځان سره باید میچینګ د یوزر په پیج کې نوې یوزر رجسٹر کوم هغه کې زموږ دا فنکشن او هغه خو ټیک دی خو چې کله الریډي یو یوزر شته دی او هغه اپډیټ کوم نو بیا د ما سره لانجه کوي نو موږ څه چل کړی دی چې یو جنریک ایگزیسټنس خو موږ جوړ کړی دی check generic existence file save as دا قسم جوړې ما تاسو ته وضاحت کړې وه check generic existence update دپاره بل پیج جوړوم ټیک ده او اپډیټ په کیس کې ما سره دلته فارم هډن آی ډي خو راغلی ده که نه دا ما هلته کې یو بل پیج جوړ کړی و دې نه مخکې چې موږ کوم پروجیکټ کړی و variable user id equal $hash user hidden id dot val دنه ماته ویلیو راواخله ټیک شو check generic existence دا فنکشن چرته جوړ دی دا په assets کې په ډیسټ کې په جیس کې کامن جاوا سکرپټ فنکشن کې جوړې موږ جوړ کړی دی دا دی که نه ټیک ده ټیک شو موږ ورته وایو کنټرول سی صرف دا فنکشن به ډوپلیکیټ چیک جنریک یونیکنس اپډیټ او دته وایو چې یوزر آی ډي به م رالیږم ټیک ده او دی به څه کار کوي چیک جنریک ایگزیسټنس اپډیټ ته به کال ورلیږي او ID hidden ID या user ID hidden ID लेगूजा generic figures टिक शो او دلته کې ورته مونږ وایو دلته کې ورته مونږ څه وایو چې hidden ID ما په फंक्शन बना जोड़वई या सरोरम बना जोड़वई क्लियर शो हिडन आईडी ना दलते की वरत मंगा हुआ यूज सेलेक्ट and ID is not equal to $hidden ID دا مې درته هغه سمپل پروجیکټ کې کړی و جوړې که نه وای تاسو ما ته داسې ګورئ چې جوړې دا پهلې ځل زه کوم ګوره CNIC uniqueness او CNIC uniqueness update چې خپل ځان سره نه چک کوي and ID is not equal to customer ID نو دا به هر ځای کې به زه دا پیجونه ډوپلیکیټ کوم نه کیسه مې ختمه کړه جنریک مې دوه فنکشن جوړ کړي یو د اډ دپاره بل د اپډیټ دپاره دیټس اټ ټیک شو
نو اپډیټ یوزر کې به اوس دلته ورته وایو چې چیک جنریک ایگزیسټنس اپډیټ ډوپلیکیشن میسج او یوزر آی ډي مواستوه ٹھیک شو اوس چې زه راغلم جمیل ته اوس مسله نه ورکوي خپل ځان سره نه چک کوي خو که جمیل راشي او فاروق ورکي دا یې کومه مسله وکړه او نو بیا مسله ده او که جمیل 1 2 ورکي بیا وایي چې خیر دی ٹھیک ده بیا همالته کې اپډیټ والا بیا ایگزیسټنس جوړ کړو کلیر شوه دا خبره اوکې شوه اوس چې راغلو کسټمرز ته کسټمرز کې فون نمبر او سی ان آی سی دواړه باندې تاسو یونیکنس لګولی دی نه سر خالي په نمبر باندې ولکه شي دواړه باندې کسټمرز سټرکچر دواړه باندې فون نمبر او سی ان آی سی دواړه باندې دی وګوره دلته فون نمبر او سی ان آی سی ورچار دي ٹھیک ده ها یعنی کې زه راغلم اپډیټ کسٹمر پیج ته راغلم که نه زه ورته وایم چې فون نمبر باندې کله بلر شي ټیک ده نو اول څه چلو که یاره د ټولو زکام دی لکه چې عبدالرحمن والا جاوید هم ډېر زکام ده سر جاوید هم زکام دی اوس ما ته چا را ټرانسفر کو هغه سړی راته ښایه اوس به زه ټول افیس کې ټیشو ډډه کوم بیا چې صفایي والا راشي هغه ته وایم چې شابه اوس دا صفا که ښه دلته فارم رالو وایي اپډیټ کسٹمر جوړې مونږ اډو کمپلیټ کړی نه دی اپډیټ کسٹمر هم سر کمپلیټ کو کمپلیټ هم کو پاتې دی هغه به اوس به تاسو په خپله وکړئ هغه بس کمپلیټ کو سر method equal to post دلته کې ورکوټ وي input type ځکه نه یار hidden id name hidden id clear شو دلته کې مې ورته ویلي دي چې اسانه خبره ده فون نمبر باندې چې کله بلر شي نو کسٹمر آئی ڈی راواخله hidden id ټیک شو ډوپلیکیشن میسج چیک جنریک ایگزیسټنس اوس دلته به اپډیټ لکال ورکو ولې چې دا اپډیټ والا پیج دی او اخر کې به ورته وایو چې کسٹمر آئی ډي دلته نه چې هر قسم له ویریبل ور واسطه هلته کې بس hidden id کې ریسیو کیږي داسې شو او همدا شی به کاپي کو سی ان آی سی ته ٹھیک ده چیک جنریک ایگزیسټنس اپډیټ کسٹمر آئی ډي ګوره کار ختم دی ها ګوره 5 منټو کې ټوله کیسه ختمه شوه ټیک شو اوس دلته کې دا موږ ډېټه راغوښتې ده سبمټ کړی هم نه دی اف از سیټ دا به وکړی شي دا به کمپلیټ کړی شي او که نه name update
closed यानी पूरा एरे रहता शो का। Control C क्यूरी बस लगू क्यूरी बस लगू अपडेट वाला क्यूरी बलेगी क्या ना जल्दी की अपडेट वाले क्लिक को और तो अपडेट सेट आईडी होना चेंज करूँ कस्टमर नेम के आगे वाला चिकन रखले थे एड्रेस की बहुम बताता मुशख्खस कौन फोन नंबर बहुम दरकौम CNIC बहुम दरकौम वेयर आईडी बहुम दरकौम चिकन रखले थे ठीक है कस्टम क्लिक कर सकते हो देखिए डॉलर कस्टमर नेम खुदा दे चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट दे चीज़ नहीं क्लियर करना अल्ते के तो फ्रेमवर्क की बेकार नशे कवाले टूल कार पखले की बे बताते सब पता ली दिसंग गोपड़ ये उसे की चेंज कॉल बॉडी where ID is equal to dollar hidden ID समझ लो मैसेज देना पास को clear show 67 78 78 को और तो which update which you have an error in your SQL use near this at line 2 update customer set customer name address
phone number CNIC where ID is equal to this क्यूरी का उस मसला नश्ता ٹھیک شو دی وی چې کیوري کې مسله ده نو موږ ته نه ښکاري نو موږ به څه چل کوو چې ایکو به کوو جاوید کیوري کې څه مسله ده وایي چې کیوري کې مسله ده سر دا فون نمبر هم CNIC ته پاس کو کنه فون نمبر هم CNIC ته پاس کو ویری ګډ مخکې لږ وګوره سترګې کولاو کا آیډي کې هم شي نه دی ورته چوي آیډي کې هم څه شي نه دی چوي هغه دلته کې فارم کې ما انپوټ اغسته دی خو ویلیو اټریبیوټ مې نه دی مشخص کړی $1 pro ID نور شیزونه خو مې ورته منشن کړي دي ټیک ده ورته وایي چې پیج ریفریش کا 89 کا اپډیټ کا ها او خورالو خو هلته کې مونږ ایگزیټ لګولی دی او مې ایگزیټ لګولی دی بیا ورته وایي چې پیج ریفریش کا میسیج رانه کو ته مونږ ورته وایو چې داسې کار وکړه header location customers question mark message equal to dollar message هلته واستوه customers page کې کسٹمرز پیج کې میسج نشو کیږي ولې نشو کیږي چې هلته کې ورته موږ میسج ویلې دی ٹھیک ده او اوس کو میسج خو نه دی راغلی اوس کو $_get کې میسج راغلی دی څنګه چې په یوزرز پیج کې ما ورته ویلو چې که ساده میسج وي خو داسې او که ABC وي نو بیا داسې ٹھیک ده الصف نو دا کیسه به ورته ووایې کلیر شوه بس مخکې کار بوځئ ډایرکټ کوډینګ جوړ کړئ چې خالی پیجونه جوړ کړئ او چې کم ستاسو دغه یي ذهن کې کوډینګ وي بس هغه جی وایز جوړ کړئ PHP کوډ باندې لیکئ صرف جی وایز کمپلیټ کړئ چې په جی واي کې فارم ټیګ پراپر لګېدلی وي میتھډ از اکول ټو پوسټ هر یو ټیګ ته ID او نیم اټریبیوټ تاسو ورکړی وي فارم هم سبمټ کیږي خو ډیټا باندې سیو کیږي PHP کوډ باندې سبمټ بٹن به وي یا وټس ایور صرف جی واي او یونیکنس والا جوړ کړئ کنه جوړې بنا صرف کال کې به جدید فنکشن क्लियर شو نو جی وایز کمپلیټ کړئ سر پیجونه ورته جوړ کړئ بس ټول او خالی پیجونه جوړ کړئ کنه لکه اوس دلته کسٹمر پیمنټس دا خالی پیج جوړ کړئ چې جی واي کوډینګ وکړه دا بعد هغه دي سر ID چې تاسو را لګلی سر نه ډیټابیس نو هغه ID په ځای موږ ته نیم دوه کوم ځای کې پروډکټ لکه پروډکټ ID موږ ته اخلي وارنټي راخستي کنه یو به نیم را پروډکټ مثلا کوم پیج کې ډیلی سیل کې تاسو ګر کسٹمر نه دا راځي کنه او ته موږ دې نمونه شو کړی دا هو کسٹمر مارالو کنه ویلیو کې د ID ده کې د ID ده دا ID په ویلیو کې ورکو نیم بدل شو او
خو زه سیل کوم او اوس د پارنکي کې څه راغلی ګډوډ باندې سر یاسف سر چې پارنکي کې راغلی دی په داسې کوم ولې فارنکي کې ولې راغلی دا خو کسټمر کې خو آی ډي چې دی خو پرایمري کی ده سر چې پروډکټ نیم مونږ هلته بیا شو کړو پروډکټ دې کې خو پروډکټ نشته سر لکه بل پیج کې پروډکټ پیج کې پهلنۍ خبره دا ده چې دې کې پروډکټ نشته دې کې پروډکټ واچوه دې کسټمر باندې ما څه شی خرڅ کړو دې کسټمر باندې ما څه شی خرڅ کړو څومره کوانټیټي کې مې خرڅ کړو هو کنه ډیلی سیل دی او ډیلی سیل ډیټیلز دی ٹھیک شو ډیلی سیل کې به یو رو راځي کسٹمر آئی डी براشي ټوټل بل دغه کیسې براشي او ډیلی سیل ډیټیل کې به 15 روز راځي یا شپږ روز به راځي زه به اول پروډکټ سلیکټ کوم کوانټیټي سایز دا شیزونه به سلیکټ کوم ستا په جی یو آی کې دا نشته ټیک شو دا جی یو آی کمپلیټ کا او بیا مخکې ګورو ډیلی سیل ډیټیلز دا به نه وي دلته کې ولیکه ټوډیز سیل نن څومره سیل شوی دی هغه به راته شو کي لاندې کلیر شوه بهرحال دا چې دا اوس ایچ آر ایډ باندې امپلای اوور ټایم دی دا د پیجز یو آی سلایډر ډاټ ایچ ټي ایم ایل لینکونه سم کوي اوور ټایم ډاټ پی ایچ پی پیج ورته جوړ کوي ټیک ده بسم الله کوي ریکارډ سٹاپ کا تاسو د خدمت په وروسته نظر دا ختموي